د شریعت حکم دی چې د کوم یو سړي د یو ښځې نه زیاتې ښځې وي نو هغه به قسم به کوي، نوبت به مقرروي، هر یو ښځې ته برابر یو شپه به ورسره تیروي، یو شاندې روټۍ به ورکوي، یو شاندې کپړې به ورته ورکوي او یو شاندې د ستوګنې دا چت کور هغه به ورته ورکوي. هغې کې به فرق نه کوي چې یو ښځه په ښه کور کې پاتې کېږي او یو په کمزوري کې، یو ته ښه روټۍ ورکوي او یو ته کمزوري روټۍ ورکوي، یو د پاره ښه کپړې جامې دي او بل د پاره کمزوري دي. قرآن کې هم الله ویلی دي چې د دوو د دریو د څلورو ودونو اجازت شته دی، لیکن په دې شرط کې چې ان تعدلو چې تاسو د دوی په منځ کې عدل کولی شئ، او که چېرې عدل نه شئ کولی فواحده بیا د یو ښځې اجازت دی، د هغې نه زیات اجازت چې دی نو هغه نشته دی. نو چې د یو نه زیاتې بیبیانې وي د دواړو حقوق چې دی نو هغه برابر دي. بعضې څیزونو کې استثنا ده، لیکن په سکنا کې، په کور کې، په خوراک و اسکاک کې، په کپړو جامو کې او په شپې تېرولو کې دا څلور څیزونه داسې دي چې د دوی په منځ کې به مساوات به ساتي. نور د زړه مینه ده نو هغې کې څه پکړ نشته دی. پیغمبر علیه السلام به بیبیانو په منځ کې برابروالی به یې کولو او بیا به یې د الله نه دعا کوله چې ای الله زما په مقدر کې چې څه د هغې برابر ما تقسیم وکړلو، زما په ذمه باندې اوس کوم څیز چې زما په وس کې نشته دی او ستا په وس کې دی، ای الله په هغې باندې ته زما مؤاخذه مه کوه. مطلب د زړه خبره، د زړه رجحان که چېرې یو طرف ته وي نو هغه قابل مؤاخذه نه دی. لیکن د دې نه علاوه د دنیا چې کوم د پاتې کېدو او د ساتلو دستور دی، او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د کوم یو سړي د یو نه زیاتې ښځې وي او دی د هغې په منځ کې عدل او انصاف نه کوي نو د قیامت په ورځ باندې به دی په داسې حالت کې به راځي چې د بدن نیمه حصه چې ده نو هغه به ساقط و مفلوج به وي، لکه څرنګې انسان وي او فالج پې وشي، نیم بدن کار کوي او نیم کار نه کوي. نو دغه رنګې چې کوم یو سړی په دنیا کې د ښځو په منځ کې انصاف نه کوي نو د قیامت په ورځ باندې د هغې دپاره د وعید چې دی نو هغه بیان شوی دی.